بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف وم نمبر سبق ته. نن به ان شاء الله موږ فاعل پیژنو او مفعول به پیژنو چې فاعل چاته وي او مفعول چاته وي. نو فاعل کارکون کی ته وي چې کوم انسان کار کوي هغه ته فاعل وي. مثلا زه لیکل کوم نو زه فاعل ام، دا لیکل یو کار دی. زه خوراک کوم نو دا خوراک کول چې دا یو کار دی چې زه کوم نو زه فاعل یم. زه منډه وخم، دا منډه وخل یو کار دی او زه د کار کوونکی یم. زه خبرې کوم، دا خبرې یو کار دی او زه کوم نو زه کار کوونکی یم، فاعل یم. نو فاعل چاته وایي چې کوم یو کس کار کوي هغه ته فاعل وایي. کار کوونکي ته فاعل وایي. مثلا نصره زیدون، نصره مدد ته وایي، دا کار دی، دا مدد یو کار دی، ٹھیک شو. او زیدون د دې فاعل دی، دا کار کوونکی دی، فاعل. او یاد ساتئ دا فاعل بچره همیشه حالت رفع کی وي. د هر یو اسم درې حالات وي، همیشه به یو اسم په دریو حالتو کې به وي، د دریو نه زیات هم نشته او کم هم نشته. نو ګورئ مثلا ګورئ کتابون دی، کتابون. نو ګورئ دا د اخري حرف دا حالت ته وګورئ، دې ته حالت رفع وایي یا مرفوع، حالت رفع یا مرفوع. او دغه شانت زه د دې کتاب بیا دویم نمبر، دا 1 نمبر اوس حالت نصب کې داخلم، کتابن. وګورئ د دې اخري حرف باندې دو زبر او الف ته، نو دې ته څه وایي؟ دې ته حالت نصب او یا ورته منصوب وایي. او 3 نمبر د دې داخلم، د دې 3 نمبر بدل توالو کتابن، کتابن. نو وګورئ جی دلته دا کتابن چې دی دا موږ سره حالت جر کې دی، حالت جر یا مجرور. نو وګورئ اسم به یو اسم به موږ سره همیشه په دې دریو حالتو کې وي. لکه مثلا ما سره دا دی زیدن، زیدن او زیدن. نو ګورئ دې ته حالت رفع یا مرفوع وي، دې ته حالت نصب یا منصوب وي، او دې ته حالت جر یا مجرور وي. نو یو اسم به همیشه ما سره په دریو حالتو کې وي، یا به حالت رفع کې وي، یا به حالت نصب کې وي، یا به حالت جر کې وي. خو کله چې فاعل نه دی، فاعل دا فاعل به همیشه حالت رفع کې وي. کل فاعل مرفوع، کل فاعل مرفوع، هر یو فاعل مرفوع وي. نو اوس وګورئ دلته نصره، دا نون سواتره دا فعل دی، دا یو کار دی. او کون کې چې دی زیدون دا فاعل دی، نو فاعل حالت رفع کې دی، مرفوع. فاعل همیشه مرفوع وي. ٹھیک شو جی. دلته وګورئ دا جلسه یو کار دی، دا فعل دی، کار فعل ته وایي. او دا زیدون فاعل دی، او فاعل ته وګورئ اخري حرف باندې همیشه مرفوع وي. دا ضربه یو فعل دی، ٹھیک شو جی. او دا حامدون د فعل کوونکی دی، فعل کار ته وایي. او دا حامدون دا فاعل دی، او فاعل ما تاسو ته ویلو همیشه مرفوع وي. ٹھیک شو. ذهبه دا یو فعل دی، او دا محمودون چې دی دا د دې فاعل دی، او فاعل همیشه مرفوع وي. نو اوس وګورئ جی فاعل چاته وایي؟ کارکونکي ته. د نصره زیدون معنا، نصره معنا د مدد کرنا، مدد کول. او زیدون چې دی دا مدد کوونکی دی. نو زید مدد وکړو، زید مدد وکړو، زید مدد وکړو. اوس جلسه معنا کېناستل، دا ناسته یو کار دی. او چاو کو زید، زید تو ګوره کم حالت کې حالت رفع کې، چې حالت رفع کې پوه شه چې دا کارکون کې دا فاعل دی. نو جلسه زیدون زید کې ناستو، جلسه زیدون زید کې ناستو، جلسه زیدون زید کې ناستو. اوس ضربه، دا ضربه چې دوا ضربه دا وخلو ته وایي، دا یو کار دی، دا وخل یو کار دی. او حامدون د دې ضربه نه پس، د دې فعل نه پس بیا د اسم ته وګوره چې دا کم حالت کې دی، حالت رفع کې دی که نصب کې دی که جر کې دی، مرفوع دی که منصوب دی که مجرور دی. نو وګورئ د دې ضربه فعل نه پس دا اسم مرفوع دی، نو پوه شئ چې دا فاعل دی. ما دا تاسو ته وي کل فاعل مرفوع، هر یو فاعل همیشه مرفوع وي. ٹھیک شو. نو ضربه حامد، حامد وهل وکړه،
دا کار چاو کو حامد، نو حامد فاعل دی. ذهب تلل یو کار دی، فعل ورته وای، کار ته فعل وای. نو ذهب محمود، دا محمود فاعل دی ځکه دا مرفوع دی. نو کل فاعل مرفوع، هر فاعل چې مرفوع وي. نو محمود لاړو. نو وګورئ دا کار دی محمود وکړو، نو دا کار چا وکړو؟ محمود وکړو. نو ځکه دی محمود ته فاعل وای. فاعل چاته وای؟ کارکونکي ته فاعل وای. ٹھیک شو جی. مثلا نصر زیدون، نو دا زیدون پکې فاعل دی. جلس زیدون فاعل دی. ضرب حامد فاعل دی. ذهب محمود فاعل دی. نو فاعل هم زده کو جی، کارکونکي ته فاعل وای. او فاعل به همیشه حالت رفع کې وي، مرفوع به وي. حالت رفع هم ورته وي، مرفوع هم ورته وي، دا دواړه یو نوم دی. او اوس راځئ مفعول ته. مفعول چاته وای؟ نو ګورئ جی، مفعول چې په چا یو کار واقع شي، زه به تاسو ته اسانه ووایم. مدد کول یو کار دی، او زی کومه نو زه فاعل یم. چې د چا مدد کوم که نه، چې د چا مدد کوم نو هغه ته مفعول وای. وخل یو کار دی او زی کومه، زی فاعل یم، او چې څوک وخمه هغه مفعول دی. ٹھیک شو جی. او خوړل یو کار دی، او چې څوک یې کوي هغه فاعل دی، او کوم څیز چې خوري که نه هغه مفعول دی. غلا یو کار دی، چې څوک یې کوي هغه کارکونکی دی، او کوم څیز چې پټوي که نه هغه مفعول وي. نو په کوم لکه مثلا ګورئ جی، سرقه، دا سرقه معنی دا چوری کرنا، غلا کول. سرقه. حامد پټ کړو، څه پټ کړو؟ الکتاب، کتاب. حامد کتاب پټ کو. نو ګورئ دا سرقه پکې فعل دی، او دا حامد وګورئ فاعل دی. فاعل همیشه حالت رفع کې وي، نو دا فاعل دی، کارکونکی. او کتابن ته وګورئ دا حالت نصب کې دی، دا مفعول دی. نو د دې نه پته ولګېده چې مفعول به په حالت نصب کې وي، منصوب به وي. مفعول به څه وي؟ منصوب به وي. اکله دا یو فعل دی، او اکله معنی دا خوړل، دا خوړل یو کار دی. عثمانو وګوره دا مرفوع دی، نو دا به فاعل شي. او الخبز روټۍ، دا الخبز ته وګورئ دا حالت نصب کې دی، نو دا منصوب دی، دا مفعول دی. او مفعول دا منصوب وي، یعنی حالت نصب کې وي، حالت نصب. نو ګورئ مفعول چاته وایي؟ چې په چا باندې کار واقع شي. لکه یو کار دی چې د چا څوک یې کوي هغه فاعل دی، چې د چا کیږي نو هغه مفعول دی. لکه مثلا مدد کول دا یو کار دی، او زی کومه نو زی فاعل یم، زه مدد کوونکی یم. مدد کوونکی هغه ته فاعل وای. چې مدد یو کار دی، کوونکی ته فاعل وای، او چې د چا مدد کیږي هغه ته مفعول وای. ٹھیک شو جی. نو مفعول او مفعول همیشه حالت نصب کې وي. کله کله چې فعل مجهول شي که نه، نو یعنی فاعل معلوم نه وي، نو بیا د فاعل هغه کم اعراب چې دي نو هغه بیا د مفعول ته اوړي. نو همیشه پکې منصوب نشو ویلی، خو فاعل چې دی هغه همیشه مرفوع وي، او مفعول چې دی هغه منصوب وي، حالت نصب کې وي. ٹھیک شو جی. نو دا د فاعل او د مفعول درس، راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.